ادي سبحانه تفصیل ده ځکه سبحانه رب پاک ته هر عیب نه دا اجمالا صفات سلبی دي او دا ورسته تفصیل کوي نو یو دا ذکر کړ ولا ينتج واجب تعالی سبحانه لا ينتج نه دا حاصل بالبرهان نو دا دی الله پاک د صفات سلبیه او تفصیل شو نو مخکې سبحانه کې اشاره کړې و صفات سلبیه او ته اجمالاً به تفصیل شروع کړ لا يحد ولا يتصور وسوي لا ينتج دام تفصیل د صفات سلبیه چلا الله هر عیب نه پاک تا یو پکې دا ده ولا ينتج الله نه د منتج چې حاصل په برهان سره ادي برهان نتیجه دا څنګه د الله پاک ځکه وجه دا ده چې برهان خو په نظریاتو قائميږي چې یو خبره نظری ګران ای او وجود دی واجب تعالی من اجل البدیات دا بدیات نه دا ټول کائنات دا الله وجود قطعی دلیل نو الله وجود بدیهیات نه دیو جلا ينتج واجب تعالی نه دا منتج حاصل بالبرهان نو مخکې ذکر کړ صفات سلبی اجمالاً سبحانه سره چې الله هر عیب نه پاک ده بیا د دې صفاتو سلبیه او تفصیل شروع کړ فلا يحد لا تصور سره لا ينتج دام د صفاتو سلبیه او تفصیل ده الله پاک ته لا ينتج نه ده حاصل بالبرهان ځکه برهان باندې چې حاصلېږي هغه نظریات حاصلېږي چې مشکل مسلې ادي الله وجود اجلا د بدیات نه ده الله بدیل وجود ده یو دلیل ته ضرورت هم نشته دا ټول ذرات العالم دا د الله وجود دلیل ده او سوال دا چې دا خو دلیل ویل ځکه دا الله وجود دلیل دی دا ویل چې دا ټول کائنات دا مخلوقات دا حادثات دا ټول حادث امور دي مخلوق دي عاجز دي دا دلیل دی الله په وجود دا دلیل خو دی ویل تو لا ينتج الله نه دا حاصل بالبرهان جواب دا چې ما مراد نفي دي برهان لمی ده ان الله پر برهان لمی نشتا چیلت نه انتقالو کې معلول تا علت نه دلیل قائم کې په وجود دی معلول نو الله پر علت نشتا دیو چې الله پر برهان لمی نشتا ایو برهان انی ده ان من معلول چې معلولات نه دلیل قائم کې په وجود دی علت دا کائنات معلولات دي دینه موږ دلیل قائم دی الله په وجود چې دا کائنات حادث دي مخلوق دي عاجز دي دا دلیل دی دا چې دا ټول په خپل وجود په حقیقت کې محتاج دي الله پاک ته دا د الله پاک وجود دلیل ده دا برهان انی ده دا هم معلول نه دلیل قائم کو پیلت یا جواب دادا چې الله باندې مطلقاً برهان نشته نه برهان لمیشته نه برهان انی اکته وای دا علم کلام کتابونه ذکر کوي دا ټول کائنات دا دلیل ګرځي دی الله په وجود چې دا کائنات دي عاجز دي مخلوق دي دا دلیل دی وجود د خالق دا وای دا خاصه تنبیحات دي دا دلیل نه دی دا خاصه تنبیه ده چې مخاطب غفلت نه بیدار شي نو تنبیه دې پرې ایقاظ د مخاطب چې مخاطب ویښ شي نو دا مسله خو بدیات نه ده الله وجود دا نور ده بدیهی ده دلیل ته ضرورت هم نشته نه دلیل علمي چې کلم علت ته وای الله پر علت نشته ان دلیل ان معلول ته وای معلول نه موږ دلیل با الله وجود باندې نه قائمو ځکه چې دلیل قائمېږي په نظری باندې الله وجود بدیات نه ده
نو دا لا ينتجو تفصیل شو د صفات سلبیه چې سبحانه سره اجمالا ذکر کړی او دا لا ينتجو عبارت دا یا جمله مستأنفه ده واقع په جواب د سوال د سائل کې یا حال ده چې مستأنفه مستقله جمله یو سوال پیدا یې هغه نه جوابي نو سوال داش چې عظمت ته شان دی واجب تعالی کې ته حیران او ته ما اعظم شانو چومره عجیب لوی د شان دی الله نو تا تعجب وکړه په عظمت ته شان دی الله کې ا تعجب خپل تکې دی شي چې عقل احاطه کې نه راځي نو د عظمت ته شان دی الله ولې عقل احاطه کې نه راځي چې تا تعجب کړه دا او ته ما اعظم شانو چا عجیب د شان دی الله لوی نو تعجب خپل تکې دی شي چې عقل احاطه کې شای نه راځي بسره تعجب کوي نو د خدای عظمت شان ولې عقل احاطه کې نه راځي نو د جواب کلا ينتجو شان دی الله نه د منتج بالبرهان نه د حاصل بالبرهان نه معلومیږي په دلیل چې نشه په دلیل معلومه ولا ولې ځکه دلیل قائميږي په امور متناهیه چې متناهی خو یې به ته معلومه په دلیل شان دی الله غیر متناهی ده دا په دلیل نه معلومیږي بل ادا ده چې شان دی الله غیر متناهی ده دا چې ته په دلیل ثابته خو دلایل غیر متناهی بوای غیر متناهی دلایل دا خو زمانہ غیر متناهی غواړي ا زمانہ دی علم د نفس نه ته خو زمانہ متناهی ده ځکه نفس حادث ده به حدوث البدن چې بدن پیدا کړي دلته نفس سره پیدا ده نو د مختصره زمانہ د علم ولدا حادث ته به حدوث البدن نو چې حادث په مختصره زمانہ یې شوکه بل دادا چې دا بعد فراق البدن چې دا بدن نه جدا شي به ادراکم نشي کوای به علم نشي کوای نو دا لږ زمانہ شو دا حادث ته به حدوث البدن چې بدن پیدا کړي دلته دا پیدا ده بیا باندې فراق البدن چې بدن نه دا جدا شي بیا د علم زمانہ و درېده نه دا لکونه زمانہ شو په لکونه زمانہ کې غیر متناهی دلایل نشي قائم ده یا که نفس قدیم ده پرای دی بازو حکماو اسلام خو نفس ته قدیم نه وای هغه نفس ته حدیث وای دا ارواح حدیث دي خو حکما چې نفس ته قدیم وای په زمانہ دی علم بیا زمانہ متناهی وای ټیک ته نفس قدیم ده قبل البدن ده خو علم زمانہ بیا زمانہ متناهی ده ځکه علم زمانہ تعلق بالبدن نه شروع کیږي الی فراق البدن چې بدن نه جدا شي نو دا تعلق بالبدن فراق البدن پورې دا منځ کې لږ زمانہ ده نو په دې لږ زمانہ کې د غیر متناهی براهین نشي زده کولای نه قائمولای شي نو لا ينتجو یا جمله مستأنفه ده واقع په جواب د سوال د سائل کې سائل سوال وکړ چې تا تعجب وکړ د الله عظمت شان کې ولې دی وکړ تعجب فالته کې دی چې عقل حاطه کې نه راځي نو دا خدای عظمت عقل حاطه کې نه راځي دا ویاو کنه لا ينتجو یا خدای شان نه ده حاصل بالبرهان برهان باندې نه حاصلېږي نو دا خدای شان په برهان ولې نه حاصلېږي غیر متناهی ده کنه غیر متناهی شان دا په برهان نه حاصلېږي ځکه عظمت غیر متناهی ده ما ځکه تعجب پکې کړی ده غیر متناهی په عقل کې نه راځي ځکه ما تعجب کړی ده
چې شان دی الله لا ينتجو دا نه د حاصل بالبرهان ځکه شان دی الله غیر متناهی ده غیر متناهی شی نشي حاصل دی په برهان نو عظمت غیر متناهی ده دیو جنا عقل حتی کې نه راځي ځکه مونږ تعجب وکړو ما اعظم شانو بل دا چې خدای شان غیر متناهی ده لا ينتجو نه حاصلېږي په برهان ځکه غیر متناهی ده دی الله شان نو دا غیر متناهی براهین غواړي غیر متناهی براهین غیر متناهی زمانہ غواړي ا زمانہ د علم د نفس ناطقه زمانہ متناهی ده هر چې پرای د بازو کماو نفس حدیث تا به حدوث البدن علم حاصله تر فراق البدن دا لګ به زمانہ ده دې کې دا غیر متناهی براهین نشي حاصله ولا اټیک ته باز قدیم وای نفس ته و علم زمانہ بیا تعلق بالبدن نه ده الی فراق البدن تعلق بالبدن حدیث ته تر فراق البدن پوری دا بیا لږ زمانہ ده نو په لږ زمانہ کې غیر متناهی براهین نشي حاصله ده ځکه ما تعجب کړه د خدای عظمت شان کې یا جمله حالیه ده بیا دا یا شان نه حال ده یا هو ضمیر نه حال ده چې شان نه حال کې بیا لا ينتجو یا مجهوله ده یا معلومه ده په هر تقدیر که معلومه یا معنی لغوي یا معنی اصطلاحي اکه مجهوله یا معنی لغوي یا معنی اصطلاحي څلور احتمال شو او یا حال ده هو ضمیرنا چې شان سره متعلق ده بیا یا معلومی صيغه ده یا مجهولی صيغه ده په هر تقدیر که معلومه که مجهوله یا انتاج معنی لغوی ده یا معنی اصطلاحی ده لغت کې انتاج والدیت تولد توي علاقه د تولد علاقه د تولد کې دوه شیان راځي والدیت مولودیت ځکه تولد علاقه خو پلار زوی منځ کې قائميږي پلار اولاد منځ کې قائميږي نو لغت کې انتاج تولد علاقه ته وایي یعنی دی ولادت علاقه چې هغه والدیت مولودیت ده اصطلاح کې انتاج اقامت البرهان ته وایي چې ته برهان قائم کې په دلیل قائم کې په نتیجه په داوی نو دا لاین ته یا معلومه هو ضمیر نه حال بیا یا معنی لغوي یا معنی اصطلاحي یا لاین ته جو مجهوله هو ضمیر نه حال یا معنی لغوي یا معنی اصطلاحي نو ټول احتمالات اته شو نو کدا حال واخلې نو دې کې اته احتمال دي لا ينتج معلومه مجهوله یا معلومه بیا یا شان نه حال یا هو ضمیر نه حال کشان نه حال کې انتاج یا معنی لغوی چې تولد ده یا معنی اصطلاحي چې اقامت البرهان ده نو کشان نه حال کې لا ينتج معلومه وای یا معنی لغوی یا معنی اصطلاحي کشان نه حال کې لا ينتج مجهوله وای یا معنی لغوی یا معنی اصطلاحي که هو ضمیر نه حال کې ما لا ينتج معلومه وای یا معنی لغوی یا معنی اصطلاحي که مجهوله وای یا معنی لغوي یا معنی اصطلاحي ټول احتمالات ته شو بعض نفي صحیح ده مدح فائدہ کوي نفي ټیک ته په دلیل مدح دا چې د الله شان سره خاص ده نفي یا الله سره خاص ده نو نفي صحیح ده په دلیل مدح فائدہ کوي ابا دلا سي چې نفي صحیح ده په دلیل مدح نه فائدہ کوي ابا داسې احتمالات دي چې نه نفي صحیح ده نه مدح فائدہ کوي دا اته احتمال شو اوس تفصیل دا ده